أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر دا دو حدیث دے وقت کی ماولوست ورسرا یو حدیث دو نور دی دے احادیثو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غدم ملگرو دا عذاب قبر پاوالے بانی د فکرمندې اغا سوچ منتقل شوه دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمون په مخ کې وې چې کله یو سړی مړ شي او د په قبر کې کېښودی شي د قبر نه مطلب یعنی د دنیا د دې سلسله ختم شي نو هر سحر او هر ماښام دتا خپل ځای په جهنم کې یا په جنت کې ښودلی کېږي که دی جنتي نو هر سحر ورته هغه خپل د جنت محل ښودلی کېږي او که دی جهنمي الله دې ته موږ وساتي که دی جهنمي په قیامت کې نو دته د جهنم نه هغه خپله کنده وښودلی شي نو چې سړي دا یقیني چې وروسته د ما خلاصې نشته او دغه به مې جهنمي نو په هغه باندې د دغې تکلیف نه علاوه بل تکلیف ته څه ضرورت دی او چې سړی ویني چې هغه د جنت دی اوس ورځم سبا ورځمه نو د هغه سره به څه فکر پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قیامت په ورځ د راتلو نه مخکې په دې قبر کې هم سړي ته د خپل عذاب او د خپل ثوابونو اندازه هغه د سوال و جواب نه وروسته لګي حضرت عائشہ ام المؤمنین دا پیغمبر علیہ السلام بی دا غوی یو دل زمن کر یو یهودرنه خزراله یهود هغه خلقو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې په مدینه کې آباد او مذهبي خلقو د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې د حضرت موسی علیہ السلام په دین باندې ځان قائم ګڼل نو د اسلام عقیده چې وی نو هغه د غیم ذهن کې وی د توحید د الله تعالی د یووالي د رسالت دغه شان د قیامت دا فکر د غیم نو هغه خدي د ما سره خبرې کول نو یو ټکی پکې دا وایو چې یاره الله مې د قبر د عذاب نه وساتي نو هغې ته مې څه ونه ویلو خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی نو ما ته تپوس وکړو چې نن یو یهودۍ ښځه راغلې وه او مونږ ته ما ته داسې وویې چې الله دې د قبر د عذاب نه بچ کا بولې په دې قبر کې مذهبي څه نو پیغمبر علیه السلام راته وویې چې نعم او د قبر عذاب شته نو حضرت عائشہ فرمایي وی بیا مې د هغې نه وروسته پیغمبر علیه السلام ته سوچ چې دا څه کوي مخکې خو مې دې خبرې ته سوچ نه و کړی ځکه چې واضح هدایت هغه ما ته کړی نه و څه مې ته اورېدلي نه و
د هغې نه وروسته به مې ده ته کته نو چې ده به کله لمونځ کوه نو یو دعا به یې پکې دا هم ویله چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا الله دا قبر د عذاب نه پناه غواړم. نو کیدای شي د حضرت عایشې ورته مخکې د دعا ته فکر نه وي، اوس یې ورته فکر شوی، یا دا چې د دغې نه مخکې پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی د عذاب قبر په حوالې باندې معلومات نه وي ورکړي، په دغه موقع ول ورکړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق حضرت عایشه فرمایي چې زما د دغې واقعې نه وروسته چې ما کله د دې نه د درې دعا ته سوچ کوو نو پرې دعا کې به نورې دعاګانې مې غوښتې، خو یو دعا به پکې دا ویله چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام کاتب دی، لیکوال دی، ډېر جلیل القدر صحابي دی، انصاري خزرج قبیلې سره تعلق دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې به قرآن نازلېده نو د قرآن دغه الفاظ به دی زید ابن ثابت لیکل. دې قصه کوي چې یو ځلې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه د ماماخیلو په باغ کې ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه قچره باندې سورو، اس قچره او اس کې معمولی فرق وي، په یوه قچره باندې سورو، پته ولګېده د پیغمبر علیه السلام په قچره باندې هم سورلي کړې ده. وی مونږ ورسره وی په دې کې एकदम حادت به دا بغلتون چې کومه وه دا قچره دا اسپه چې ونو دا وترېده، منډه یې کړه دې ده نه، او قریب و چې پیغمبر علیه السلام ته رالوېدلی وی. نو هلته چې موږ وکتل نو هلته دا اسپه چې ونو دا د قبرونو خواته ولاړه وه، د موږ اول قبر ته خیال نه و، شماره م کړو یا 15 یا شپږ دي که 15 قبرونه و د هغې په خوا کې ولاړه وه. نو پیغمبر علیه السلام موږ ته ووایي چې دا قبرونه تاسو کې څوک پېژني، دا چا چا دي؟ نو په موږ کې یو سړی و هغه پېژندل چې او دا پلانې لالا دی، دا پلانې ماما دی، دا غټ کاکا دی، دا پلانې کاکا دی، داسې ورته یو ورته حساب. نو پیغمبر علیه السلام وایي راته ووایي چې دا داسې خلک دی چې په دې دننه په دې قبر کې اوس عذاب شروع دی. نو دا اس پتې وترېده، د هغې عذاب د هغې کرکو نه او د هغې اوازونو نه وترېده. او که زه په دې نه یېرېدې چې بیا به تاسو پلار مور به مړه شي، ورونه به خویندې به مړې شي او بیا به یې ښخوئ نه، ځکه چې قبر ته یې ورکوز کړې نو په قبر کې دننه خو پټ شي، که ښه او که بد هغه پټ شي په دې قبر کې دننه. نو زه یېرېږم که فرض که زه اوس دعا وغواړم چې یا الله ته دا عذاب دې ملګرو ته واوروه او تاسو د دې قبر والو د عذاب واورئ، نو بیا به خپل پلار او مور ښخوئ نه، په ډاګه به پراته یي. نو په دې وجه باندې دا دعا دله نه غواړم، ورنه غوښتی مې شوه اوس به د دې د اواز به راته الله تعالی ورولی. او پرون چې کوم حدیث مونږ لوستی او په هغې کې مونږ ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قبر کې چې کوم عذاب خلکو ته ورکول کېږي دا عذاب د انسانانو او د پیریانو نه علاوه څونه مخلوقات چې دي هغه دا اوازونه اوري. نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته مخ کو او دا راته ووایي چې تعوذوا بالله من عذاب النار، ګورئ د الله نه د اور د پناه غواړئ. او دا راته ووایي چې تعوذوا بالله من عذاب القبر، او د قبر د عذاب نه پناه غواړئ چې الله د قبر د عذاب نه مو بچ کا. او وتعوذوا بالله من الفتن، او وتعوذوا بالله من عذاب القبر، د عذاب قبر نه پناه غواړئ. او دی راته ووایي چې تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. او ګوره په دنیا کې یوه فتنه نه ده چې دی درته حساب کمه، دا فتنې د دې شلېدلي تسبو د مدي چې وشلېږي د تسبو دغه څنګه رالوېږي د تابو سره، دغه شانې بلا فتنې راځي، کله د مالی، کله د جاني، کله د یری، کله د خوفي، کله د تمي، کله د لالچي، کله د لمسولو، کله د پیغوري، کله د چغلۍ، مختلف فتنې راځي. نو د الله نه پناه غواړئ چې الله د فتنو نه مو بچو ساته، که ښکاره موږ پوهېږو او که پې نه پوهېږو. او په آخر کې راته ووایې چې ګوره یو خبره بل هم یاد ساتئ، د هغې نه هم پناه غواړئ. په دې دنیا کې څه خلک داسي چې هغه په دجل او په فریب کې په دوکه کولو کې ډېر تکړی، یو وړوکی دوکه بازي او یو به په دنیا باندې یو غټ دوکه باز حکومت کوي. هغه دوکه باز به داسې چې د دنیا ټول ښه ناښه به د هغه په لاس کې، لکه په دې وخت کې موږ او تاسو ګورو ټول زور د امریکې او د چین او د روس او د نو داسې یو ظالم به راځي چې هغه به دا ټوله دنیا په خپل د دجل او د فریب په مکر کې به نیسي، هغې ته دجال ورته ویلی کېږي. نو د هغې دجال نه پناه غواړی چې یا الله د دجال د فتنې نه مې وساتې، ځکه د دجال په فتنه کې به ډېر خلک ناکام کېږي.
نو د دجال د فتنو نه هم پناه غواړی. نو دا راوي وایي زید ابن ثابت د هغې نه وروسته چې به موږ کله اعوذ بالله ویله نو موږ به دا ټول الفاظ به هم پکې ویل چې اعوذ بالله من عذاب النار واعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله من عذاب الفتن واعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله من فتنة الدجال واعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. د دې ټولو څیزونو دې ټولو شرونو موږ پناه دعا به هم د الله تعالی نه غوښته. موږ او تاسو له هم پکار دي چې د قبر او د قبر نه وروسته چې کوم ژوند را روان دی د هغې دپاره فکرمند شو. دغه د قبر ژوند او د قبر نه وروسته ژوند ښایسته کېږي دا د دنیا په سرګرمو باندې. دنیا کې که سړي د حرامو نه ځان وساتو د ګڼکپو نه یې ځان وساتو د هغې په مقابلې کې د حلال رزق په تکل کې پرېوتل د شیطان د دجل او د فریب نه ځان بچ وساتو نو د وروسته قبر به هم روښانه یو دغه شانې آخرت کې به هم د کامیابۍ سره مخامخي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د چا دپاره قبر د جنت باغچه ده او د چا دپاره قبر چې دی نو دا د اور کنده ده. الله تعالی دې زموږ د ټولو مشرانو کشرانو قبرونه دا او د هغې نه وروسته ژوند د جنت د باغچو نه یوه باغچه وګرځوي. الفاظ د حدیث داسې دي. وعن عبد الله بن عمر د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان احدکم پتاسو کې یو تن اذا کله چې ماته مړ شي عرض پیش کړی کېږي علیه دته مقعده د هغه د ناستې ځای بالغدات سحر ټیم کې هم والعشي او د ماسخوتن ټیم کې هم ان کان من اهل الجنة کدی جنتی سړی په راتلونکي دور کې نو په من اهل الجنه دا به د جنتیانو ځای و ان کان من اهل النار او کدا د اور مستحقي نو په من اهل النار دا به د اور والا ځای به ورته ښودلی کېږي. په یقال نو ورته به ویلی کېږي هذا مقعدک هغه دې دی دی حتی یبعثک لږ صبر کول لیږي به دې ورته الله الله تعالی یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې. وعن عایشه رضی الله عنها د حضرت عایشه رضی الله عنها نه روایت دی دا وایي چې ان یهودیه یا یهودیه خذوه دخلت شرال علیها د دې خواله فذکرت نو هغې ذکر کو عذاب القبر د قبر عذاب فقالت نو وی ویل د یهودیانو د حضرت عایشې ته وفرمیل اعاذک الله الله دې بچ که من عذاب القبر د قبر د عذاب نه. فسألت نو دې حضرت عایشې تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن عذاب القبر د قبر د عذابونو نه. نو فقال ورته وی نعم او عذاب القبر حق قد قبر عذاب ګورشته. قالت عائشه نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په ما رأیت ما بیا نه دی لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد د هغې نه وروسته صلی چې مونځ یې کړی صلاتن مونځ الا مگر تعوذ پناه به غوښتله بالله د الله سره من عذاب القبر د قبر د عذابونو نه. وعن زید بن ثابت د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی بینا بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم من رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو پی هایتن په یو چاردیوارۍ کې بني النجار د بني نجار علا بغلتن چې دا پیغمبر علیه السلام ناسو په یو قچره باندې لهو چې د هغه خپله وه ونحنو ومونږ معهو د هغه سره وو اذ کله چې حادت به وتروله دی لره همدا قچره چې ونو دا وترېله وکادت او قریب وه چې دا قچره تلقیه دا پیغمبر علیه السلام ګزار کړي د خپل املانه. و اذا هناصفه اقبرون قبرونه و ستتون شپږ او خمستون یا پنځه پر تعداد کې راته صحیح پته نه چې شپږو که پنځو. فقال نو دی وی چې پیغمبر علیه السلام ووی چې من یعرفو کم سړی پیژني اصحابه هغه خاوندان هذه القبر د دې قبر. نو قال رجل یو سړي پکې وی انا دې پیژنم. قال نو هغه ووی په متا ماتو دا کله مړه دي. نو قال هغه ورته وی په شرک دا د مسلمانۍ نه مخکې مړه دي دا تاسو چې نوی راغلي د شرک په حالت کې مړه دي. فقال نو پیغمبر علیه السلام ورته وی ان هذه الامه دا قبرونه والا تبتلا دی دنه په ازمیخ کې دي په امتحان په دغه کې دي په تکلیف کې دي په قبورها په خپلو قبرونو کې. فلولا که چېرته دا یره نه وی الله ته دا پنو چې بیا به تاسو نه دفن کوئ خپل مړي لدعوت ما به اوس دعا کړې وی الله د الله تعالی نه ان یسمعکم چې تاسو ته اورولي وی من عذاب القبر د قبر د عذاب د چغې الذي هغه اسمعو چې دی اورمه منه د دینه ثم بیا اقبل علینا بیا موږ طرف ته مخ کو او بوجهی را متاوی کړ خپل مخ موږ ته. فقال راته وی تعوذوا بالله من عذاب القبر پناه غواړئ د الله سره د قبر د عذاب نه.
قالو نو دا صحابه وویل نعوذ بالله من عذاب القبر منګه دا قبر د عذاب نه د الله سره پناه غواړو. قال نو بیا راته وی تعوذوا بالله من عذاب القبر الله پناه وغواړئ د عذاب قبر نه. قالو نو دا صحابه وویل چې نعوذ بالله من عذاب القبر منګه پناه غواړو د عذاب قبر نه. قال نو په دریم ځل باندې راته ووی چې تعوذ بالله من الفتن د الله سره پناه وغواړئ د فتنو نه ما هغه ظاهره چې ښکارئ منها وما بطن او چې کوم پټي د ښکارو پټو فتنو نه پناه وغواړئ. قالو نو دې خواو ته صحابو چې ورسره څونه ناس وه ټول وویل نعوذ بالله من الفتن موږ پناه غواړو د الله سره د فتنو نه ما ظهر منها وما بطن چې ښکارئ او که پټي. قالو نو په آخر کې راته پیغمبر علیه السلام وویل تعوذوا بالله پناه وغواړئ د الله سره من فتنة الدجال د هغه دجال له فتنې نه پناه وغواړئ. قالو نو دې صحابو ټول وویل چې نعوذ بالله موږ پناه غواړو د الله سره من فتنة الدجال د فتنې د دجال نه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة